یو انسان د مونږ دا خوند نه ورکوي دغه باوجود هم دا مونځ کوي. ته پوه شې چې دا انسان ډېر خوش قسمته دی. ولې؟ ځکه چې انسان دا نفس د دې سره شرارت کوي، همیشه ورته وایي چې مونځ مه کوه، د دې باوجود هم دا لګی دی د الله تعالی عبادت کوي. علامه رشید احمد ګنگوهي صاحب وایي د دې سړي ته په دوو خبرو زه مبارکباد پیش کوم. یوه دا خبره ده چې الله رب العزت به دغه انسان ته په دغه عبادت باندې دوچند ثواب ورکوي. ولې؟ ځکه چې یو خو د عبادت ثواب دی، یو دا چې د دې په نفس سره مقابله د جنگ دی او دا مونځ کوي، لهذا د دې د وجې نه دې ته به دوچند ثواب ورکولی کېږي. دویم دا انسان ته به دې خبره مبارکباد ورکوم چې دا انسان چې کله هم عبادت کوي نو د پاره د رضا د الله تعالی یې کوي. اوس که دا د خپل خواهش او د خپل نفس دپاره یې کولې نو بیا به دا شوبه راتللی چې دا د الله تعالی دپاره نه کوي، بلکې نفس دې ته وایي چې ته عبادت مه کوه، مونځ مه کوه، دغه باوجود هم دا لګی دی دا مونځ کوي. نو دا انسان ډېر زیات خوش قسمته دی. نو مونږ چې کوم خلک مونځ ته ډډه نه لګي، طبیعت نه لګي، نو پکار ده چې د خپل نفس سره مقابله وکړو، جنګ وکړو او مونږ د الله تعالی عبادت وکړو. الله رب العزت به مونږ له په یو مونځ باندې دوچند ثواب راکوي.